د رمضان المبارک د پېشمنی حواله سره یو لوی غلطي د ټولو نکېږي او د جمعات د ډډې دا غلطي کېږي. ډیره اهمه مسله ده. هر کال په رمضان المبارک کې په هر ځای کې بیان کې زه دا خبره کوم چې د خدای لپاره تاسو د اهمه مسلې ته نظر وکړئ او د خلکو روزي مه خرابوئ. رمضان المبارک کې هر څوک د پېشمنی په وخت کې دا یو اعلان اوري چې خدای مو بخا پېشمنی لپاسه نه د هر طرف نه د پېشمنی د پاسېدو आवाज وشي. بیا چې د پېشمنی د پاره خلک پاسي تیاری وکي نو داغي په اخره کې بیا خلک د جمعات نه اعلان کوي خدای مو بخا کچا پېشمنی کړي نه وي د اوس خراس کاک بن کی او بام ته دومره ټیم پاتې دی. نو چې دا आवाज کیږي نو په دې وجه باندې خلک خطا کیږي. اوس هغه خطا زه تاسو ته بیانوم چې څنګه خطا کیږي. سوالا چونکه درې مروجه د رمضان المبارک فرضي درې مروجه وي. زه د خپل 400 د علاقې د خپل سیمې خبره کوم ځکه چې د نورو علاقو نقشې د منځونو د روزي د پېشمنی د بندولو وختونه د خپل علاقې د نقشې مطابقي خو زمونږ د 400 د نقشې مطابق د سبانه درې روزي د پېشمنی بندولو ټیم به تاسو ته یاد کوم. سبا لبا شپږ منټه د پاسه په 4 بجې باندې پېشمنی بنديږي. کدا شپږ منټه د پاسه 4 بجې نه را دی خو یعنی 10 منټه د پاسه 4 چا خوراکو کنو د دوی روزه نه ده شوی. اوس دغه ټیم کې علماو دا نقشه چې کوم لیکلي ده نو په دې کې بر اثر کې لیکلي دي وای تاسو چې کله اذان کوئ نو د اذان نه یو شپږ منټه مخکې خوراک به بند کې دا خوراک چې بند شو نو دغه ټیم سحر شروع شو. یعنی په اسانو الفاظو کې تاسو توجه را ګرځول غواړم. پېشمنی په ټیم کې تاسو ته اعلان کیږي او هغه اعلان غلط داسي وي. اعلان کې وی چې مثال شپږ منټه او 4 بجې باندې خوراک کاک بند شو سحر شروع شي او اذان بیا په 12 منټه د پاسه په 4 بجې باندې کیږي. نو 12 منټه او 4 باندې چې اذان کیږي نو دغه خلک شپږ منټه او په 4 باندې اعلانو کې خدای مو بخا پېشمنی نزان فارغه کې اذان ته شپږ منټه پاتې دي. نو چې اذان ته شپږ منټه پاتې دي نو د دې تیرستو د لاس خلک نورم خطا شي. خلک یې دوکه کړل چې سو خلاص کا کوي او وګوس کی نه دغه اذان پورې دوی خلاص کا وو کی ویلا شپږ منټه شته. نو د دې جمعات نه چې کوم اعلان شوی دی نو دغه سړی نه پوهې دی او ما تیر ځل روزه کې زه په زید تراو چې کوم ختمونو کې زما په بیان نو هغه زه ډیر په تاکید سره ما دا خبره کړې ده چې د الله د پاره د عالمانو امامانو په خدمت کې عرض کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او تاسو دا کم خلک چې مقرر کړي د پېشمنی خلک پاسي او بیا د پېشمنی د بندولو اعلان او आवाज کوي نو دغه خلک د الله لپاره پېکه او د نقشې صحیح ټیم وتوخای چې دوی غلط خلکو ته आवाज نه کوي ځکه شپږ منټه او 4 بجې باندې پېشمنی بند شو او سحر ټیم شروع شو. دا اذان شپږ منټه لیټ دی لپاره شي چې خو واضح سحر داخل شي چې خو واضح سحر داخل شي نو بیا اذان وشي نو 4 بجې 20 منټه را پاسه پدې پېشمنی بند کا اوس دوی اعلانو کو وای خدای مو بخښ شپږ منټه لا بانګونو تشتا نو چې کم خلک نه پویو او دا ټیم خوراک کا کو او د چا په لاس کې چې ګلاسي مخه ته او بیخي ناغزرو بوس کی سوک چې اسکی چې اوس کی سوک شربت او جوس په وغیرہ اوس کی نو دغه خلک په دغه ټیم کې پېشمنی کې هم دغه سات سم دستخ ولا روزه ماته کی نو تاسو د خپل جمعاتونو کې علماو ته زما د आवाज اورسوي چې تاسو د روزي خراب نشي. زمون په علاقه کې ډېر نقشې چلیږي چونکه اوس د ټچ موبایل دور دی نو د روزي د لیوو د پېشمنی او د روزي ماتي نقشې ډېر زیاتې خوري شوې دي او د واتس اپ په مختلفو ګروپونو کې دغه نقشې یو بل ته خلک فارورډ کوي یو بل سره دغه نقشې شیر کیږي نو دغه نقشې ډېر زیاتې دي د
50 تو نه زیاتې نقشې دي او هر چا ته رسیږي، د هر چا موبایل کې دغه نقشې پرتې وي. اوس دغه نقشې د یو بل نه بالکل مختلف دي. د یوې نقشې ټیم یو وي، د بلې بلې، د بلې بدلي، د بلې نورم بدلي. نو د روژې ماتي او د پېشمني د بندولو او د سحر د اذانونو د ټولو دا ټیمونه مختلفي او ټولې د دې 2021 د رمضان المبارک ته میاشتې دا نقشه ده. نو په دې کې مسله څه ده چې دا بدلې دي، مختلف دي. نو زه دا نه وایم چې دا ټولې نقشې غلطې دي. هر یوه نقشه د خپل کلي علاقې دپاره بالکل ټیک او درست ده. زمونږ په 400 کې دا نورې نقشې چې چلیږي دا غلطې نه دي، خو دا زمونږ د 400 دپاره نه دي. د 400 دپاره یو نقشه ده. زمونږ مفتی صاحب، مفتی عبدالله شاه صاحب، الله دې ژوند کې ول ډېر برکت او اضافه ورکړي، هغوی یو نقشه دستخط کړې ده او د هغې په فتوا هم ده. او هغه نقشې د 400 په هر جومات کې لګېدلې دي، د ټول کال دپاره هم دي او د رمضان المبارک د یوې میاشتې نقشه هم شته. په هغې کې 3 ټیمه د پېشمني د بندولو، د سحر د اذان او د ماښام روژه ماتي. دا 3 ټیمه په هغې کې ښودلې شوي، هایلایټ کړی شوي دي. نو په 400 کې زمونږ د مفتی صاحب د نوم او د هغې د فتوې نه علاوه چې نورې څومره نقشې دي، نو دغه غلطې نه دي، خو د 400 نه دي. په هغې باندې روژې ملیسئ، په هغې مونځونه مه کوئ، احتیاط وکړئ. د 400 کې یوه نقشه چلیږي، د دغې یوې نقشې نه علاوه نورې چې څومره نقشې دي، نو ټولې د دې ځای نه دي، په هغې عمل مه کوئ.